السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوبو کتونکو د لری او د بری نن د سره په یو اهم موضوع باندې خبره کوم کم چې نن سبا ډیر زیاته اهم ایشو ده او یو د ټول نه اورنې خبره ده چې ویډیو چې د سکیپ کوي بنا ویډیو به پورا را سره ګوري او دویمه خبره ده چې خاص کر پښتانه کده لر پښتانه یو کده بر پښتنه او دا دغه وکړو چې ویډیو پوره ګوري او ویډیو شیر کوي هم ډیره زیاته به شیر کوي ځکه چې موجوده چې کوم دغه روان دي خاص کر د افغانانو په حواله سره نو په دغه نسبت سره په ویډیو چې هغه سره ډیره زیاته شیر کوي ډیره زیاته به شیر کوي چې لر پښتانه چې دي هغه نه خبر شي او بر چې کوم پښتانه ورونه دي چې هغه ته دا ویډیو رسي خبر شي او خاص کر چې کم حالاتو د وجنه چې دا موجوده حالات جوړ شوي دي سبب د وجنه تاسو ته پته هغه جنرال موبین یادې یا نه دی خو ځانته جنرال وایي کنه نو اصل کې دا دغه چې دا حالات کوم جوړ شوي ډیر زیات دغه کې را کې د وجنه هم جوړ شوي دي نو اول خو د دا خبرې چې را سره لګي واوري د سمي په موجوده حالات په بنا باندې چې سوي د چې د رئیس دا خبرې سره اترې سي دي درس لګي واوري سامنے دې په خدای پاټک بسپین بیرغ درته درو د افغانانو د پاره څه نه ویلې په والله کم پریږدو لا متر اباسینه یو خاوره یو وینه د ازمنګ اعظم د دمو اراده ده او چې هغه تلا راټک څه مساله څنګه چې کرکټ درنه وګټه دغه څه باټک درنه ګټو ان شاء الله نر پښتون ورګدا اکثر میلو ولی خان ورګدا نشنالیان هغه بل ګوي ورګدا چې د پښتو خبرې کوله د افغانیت خبرې کوله د لار او بار خبرې کوله دا ولا کیا د لاري یا د باري مونږ روان یو ساکړ څه بیا درته وایم ډیر خدي وکړه ښه فیصله دی وکړه چې زمونږ له خاورې نه د زمونږ افغانان راوشړل اوس هغه خاوره زمونږ ده زمونږ افغانان اوس چې هغه د لار اټک دغه باندې مشهور دی چې جنرال دی دغه خبرې موجوده حالت په تناظر سره واوري او دغه ترته یو بل روح چې دی زمونږ د بر چې کوم پښتانه ورونه دي افغانیان دي هغوی چې دی دغه تاثیرات سړي د پاکستان د پښتنو د عامو په دغه کې کوم متلر پښتانه ویل کېږي نه نو چې د افغانانو ورونو چې دی د لرو پښتنو په باره کې چې دغه تاثیرات سړي درسه د بابا را خبره مسله کې وره چې د بابا دی لرو پښتنو په باره کې او د پاکستان په باره کې نسوري صبح سرحد زنده باد صبح سرحد پولیس زنده باد عوام زنده باد نن می پنځم ورځ دراغلی یو سل پنځه کسو 15 کسانې ما سار می ته ناشته را روانه کړې او یو راغی ول دا موږ ته د اوسانو خیال وکړو دې ځکه چې پراته هم دغه یو ورور سره کولی شي موږ ته خوشاله او ته خوشاله یم صاحب نشته دونه ته خوشاله بعد خورنا پښتونخوا د خاورې نه د پښتونخوا د عوام نه د پښتونخوا د پولیس نه خوشاله تر اوسه پورې موږ ته دا نه دي ویلي موږ ته د ورور په صفت ګوري موږ ته د بیلمه په شکل ګوري زما نه تمنه هم ورځ ده چې راغلی یم دې ځای کې پروت یم ما به ټوټل 2 وخت خپل روټۍ نه خوړلې والله په یو سره کې پروت یم مهمان نوازي کوي دا پښتونخوا مهمان نوازي چې د اندازه ما دغه نه زیاته کوي هرونه تاسو را سره دواړه ویډیو چې دی هغه واوري دي دغه حالاتو سره چې جنرال موبین چې دی هغه د دې حالاتو کې سوی او د پاکستان نه دغه چې دی پاکستان په اړه کې هغه کوم خبرې اترې کوي او به خاص کر د پښتنو چې کوم خطه ده خیبر پښتونخوا ده دغه په اړه کې دا تاسو را دي تاسو واورئ او دغه رنګ د بابا هم چې دی هغه تاسو واورئ نو د ټولو نه اولنې خبره خدا چې دا کوم موجوده حالات کوم جوړ شوي دي کو دې باندې تاسو نظر واچوئ نو ډېر زیات دا کوم چې لګیا دی که نه چې دا زمونږ خاوره ده او دا زمونږ چې دی حصه ده او موږ ورنه دا واخلو دا خوبونه چې دی کو په دې ټالونو ځانګې نو په دې مزانګه او دغه ټالونو هم راکوش او دغه خوبونه کوي دغه خوبونو نه هم چې دی روش راپاسي خو دومره ده چې موږ د افغانستان چې کوم مشران دي کوم هغوی نه موږ دغه مطالبه کوو چې د جنرال مبین چې کومه لهجه ده دا چې دی نو هغه درسته کړي او برابره کړي د موجوده حالات چې کوم جوړ شوي ده هم د دې دغې لهجې د وجې نه او د دې سپورې
لهجې د وجې نه چې دی هغه جوړ شوي او بیا هغه په کوم دغه باندې چې دی کوم انداز باندې هغه خبرې کوي که نه نو که ته داسې نور مشران چې دی هغه دغه کوي لکه مثال په طور موږ چې نشنلیان ونه بولو هغوی چې ځان ته لر او بر یو پوښتنه وي او ته د هغوی په مشر پسې چې دی لګېږي نو الرېډي هغوی به چې دی دا پسې ریاکشن کوي دا پسې به خبرې کوي دغه رنګې ته نور یعنې او ته پاکستان ته په داسې نظر باندې ګوري دغه افغانان ټولونه چې دي دلته کې زمونږ ته محترم دي دلته وخت تېر کړی اوس هم موږ ته محترم دي موږ یې قدر او احترام کړو او دومره چې دلته کې ډېر وخت تېر کړی دی او ډېر وخت یې تېر کړو او د کوم بابا چې خبرې وکړې هغه دلته کې وخت تېر کړی دی د دې ځای نه چې دی هغه تلي هغه دغه تاثرات څه دي جنو بالکل هلته کې ناست دی صرف بیډۍ کتلې او صرف اورېدلي دي یو د بل نه اورېدلي دي که نه او زمونږ د خاورو نه هم چې دی هغه راوشړی او ته کو امریکایان وي دغه یادې نو په هغه نظر باندې پاکستان ته مه ګوره موږ چې دی د افغانانو وروڼو اوس هم قدر او احترام کوو د ملک قانون دی قانوني چې کومه خبره شوې ده کومه خبره اتره شوې ده نو هغه د هغه افغانانو وروڼو په باره کې شوې ده چې کوم غیر قانوني دلته کې موجود دي او غیر قانوني دلته کې اوسېږي د قانون لاره د اختیار کې د قانون په لاره باندې د راشي نو هغوی ته چې دی هېڅ دغه نشته دی دا شان زموږ پاکستان وروڼو چې دي هلته کې نه چې د قانون په لاره ځي غیر قانوني هغه ډېر وشلېږي که نه خو چې کوم ځي د قانون په لاره باندې هلته کې ځي نو د هغې بیا احترام او د هغې چې دی حفاظت هغه په هغوی باندې لازم دی دغه شان که دلته کوم افغانان وروڼه راشي او دلته کې د یو قانون د لاندې چې دی هغه اوسېږي د قانون په دغه کې اوسېږي دایره کې نو هغوی ته چې دی هېڅ خطر نشته هغوی د امن دی بلکې دا د پاکستان د قانون د لاندې د قانون پاکستان په حکومت او دې باندې لازم دی چې د هغوی قدر احترام وکړي د هغوی چې دی حفاظت وکړي او دغه شان به کېږي او دومره ده چې دلته کې اوس چې دا کوم حالات جوړ دي لکه مثال په طور هلته کې افغانستان کې حالات سختو نو په سختو حالات کې هغه افغانستان مسلمانان وروڼه چې دي دلته کې رال دلته کې آباد شو 15 کاله یا 40 کاله تېر کړه اوس الله تعالی هلته کې امن راوستو اوس دې هلته کې الله تعالی هغوی ته هغه خدمت چې د هغه پرامنه کړي او هغوی ته دې هلته کې هغه وسایل چې دي د ژوند مهیا کړي او هغه سخت حالات لري نو اوس افغانان وروڼو نه پکار دي چې هغه خپل وطن ته لاړ شي او بیا دا وکول چې تر اوسه پورې دغه لر چې وکړه نو لر پښتو چې نو دا ستاسو د وجدان تسلي اوس دا وایي چې دا نو موږ د جنوبي نو چې خپل لهجه کې چې دی لږ نویدا ولا د محبت خبرې وکړه دا خبرې د ستاسو د دې خبرې او د دې لهجو چې نفرت پوری دي د لر او بر افغان چې کوم یو پښتانه وروڼه دي نو د دې په منځ کې ته چې دی هغه فاصلې راولي ته جدایي راولي ته نفرت پیدا کوي ستاسو د دې وجود خبرو د وجې نه بجې په دې پښتونخوا چې کومه خطر په دې کې به نفرت پیدا شي بر پښتانه چې دي هغه د لر نه نفرت کوي لر چې دي هغه د بر نه نفرت کوي په زید دي چې داسې لهجې ایجاد چې دې شکریا ده کې دې خلکو چې تاسو د الله تعالی قدر وکړي چې تاسو موږ افغانانو چې دي متاثرون له دومره چې وخور او دومره چې هغه انتخاب پاتې شو دا چې د ژوند اسباب د کې چې مهیا کېدل نو چې دې شکریا ده کړو د دې خلکو محبت بنون چې دې سیوا شو دویم الته کې چې کوم ورونه درغلي دي نو هغه د هغه ځای نه چې دې تاسو ستانه چې دې چته لګي ورته د رخصتي او د امید دې مشکل تاسو چې دې هغه کلی کړی دي هغه چې زموږ عزتونه محفوظ دي زموږ چې مال محفوظ دي او چې دلته کې کوم مسلمانان درواني کوم ورونه دروان دي هغه دې د عوامو چې دې شکریا ادا کړی دا پولیسو چې دې هغه شکریا ادا کړی نو هغه دلته کې پاتې شي وي نو پکار دا چې ته دغه خلکو نه چې دې په کوڅو کې دا وي په چې هغه معلوماتو کې او په هغه تناظر کې دې خبرو کې نو د دې د وجه نه وخت کې دې امن راشي د خطه کې چې دې یو سکون بچي راشي او د ته چې کوم هجرت کې نو د دې د وجه نه بچي دې بدمنی پیلو شي او نفرت بخور شي د نفرت په ځای چې د محبت په ځای چې د هغه قائم کړه نو کو د نن سیکي نو د افغانستان مشرانو نه چې مطالبه کوي چې د لهجه چې هغه د کې برابر کی او دویم دا چې پټکي په سر کړي ته محترمي نو بیا د دې چې هغه خیال ساته ځکه چې په بازي ویډیوګانې دی راځي کنه نو په هغه کې دا چې داسي کردار ادا کړي چې هغه د وجنه یو بد تاثیر چې خوريږي دا چې بده ګوتې نیول کېږي نو د دې شیزونو چې هغه اجتناب وکړي په ځای د دې داسې خبرې کې داسې خبرې اترې وشي چې هغه د وجنه د دوړو خطو کې د امن راشي دوړو خطو کې د امن خوشي او بدمنی نفرت چې هغه ختم شي نو دا چې موږ د ویډیو چې هغه ورسره ډېر زیات شیر کوي چې بارو پښتون ته ورسي او لر پښتون ته چې هغه ورسي او د دې د وجې نه چې د جنوبي په لهجه کې چې هغه
لګ کتواله شي دربیره شي چې د سخت لهجې چې هغه بدل کی او بدل کړي د دې وجه نه نه نفرت وکړي